چا چې بهتان وکړو که نه چا چې بهتان بازي وکړله نو د هغه په توبې کې 3 خبرې دي لکه ته نور څومره ګناهونه راواخله که نه زنا راواخله شراب راواخله نور ډېرې د دنیا ګناهونه دي بس الله نه معافي وغواړه چې الله دې معاف کړي الله به دې معاف کړي خو په بهتان کې 3 خبرې دي ته به په 3 ځایونو کې رجوع کې 3 ځایونو کې ښه ټول غوره د دې خبرو نه واقف کې ځان واقف کې بهتان دونه عظیمه ګناه ده یو تا چې د چا بهتان کړی دی نو دا بهتان خو به تا چاته کړي که نه د یو کس په باره کې مثال به زه درکړم 15 کسانو او ته په یو مجلس کې ناست شپږم ته وې تا د 15 کسانو په مخ کې بهتان بازي وکړله یعنې د یو کس په باره کې د غلطې خبرې وکړلې د ځان نه دی ورپسې وتړل نو ته به نه دی ته به راولګې او هغې 15 کسانو پسې به ورشې هغه ته به ووایې هغې ته چې یاره ما چې تاسو ته د پلانکي په باره کې د پلانکې خبرې کړې وې دا ما چې دی غلط بیاني کړې وه زه د دې نه رجوع چې دی زه رجوع کوم او زه تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې دا پلانکې کس داسې نه دی یو دا خبره شو په بهتان کې چې ته به هغې نه معافي وغواړې دویم دا چا پسې دی چې بهتان او چا پسې دی چې بهتان کړی دی چا پسې دی چې خبرې جوړې کړي دي دروغ دي تړلي وو هغه له به ورشې یاره زه ستا نه معافي غواړم ما تا پسې بهتان یعنې ما تا پسې خبرې تړلې وې ما د ځان نه مې چې دې خبرې تا پسې کړي دي زه د دې تا نه معافي غواړم ابدي انشاءالله معاف کړي کو معافي کړي ټیک ته کو معافي نه کړه بس خو د هغه خپل کار دی او دریم د هغې نه بعد به الله ته رجوع کړي ربه ما بهتان کړی دی زه معافي غواړم ته سوچ وکړه که نه لکه په بهتان کې 3 خبرې دي په 3 ځایونو کې به رجوع کړې الله به دې الله معاف کړي الله به دې توبه قبلېږي او یاره بس نن سبا که چې الله دې مونږ معاف کړي لکه تاسو کم مجلس دی چې پای کې به بهتان بازي نه کېږي تاسو ماته یو مجلس بیان کړئ ماته یو مجلس داسې وښایئ چې نه به کېږي کو د سړو دی کو د هلکانو دی کو د ښځو دی به د ځان نه ورپسې ګوره خبرې تړي ډېرېږي خلک نه قسم دی حالانکې بهتان دونه غټه ګناه ده چې په نورو ګناهونو کې به ته یو پیره توبه وباسې او په بهتان کې به ته په 3 ځایونو کې به توبه وباسې الله به دې توبه قبلېږي او پته نشته چې تا چا پسې خبرې تړلې دي هغه به دې یا معاف کوي یا نه کېدای شي دا معاف نه کړي نو ته او که په داسې ټایم کې د له مرګ راغې نو بیا به صحیح نو بهتان دونه عظیمه ګناه ده چې الله تعالی د دې ذکر په قرآن کې د کفر سره کړی دی وایم یې درته بهتان دونه عظیمه ګناه ده یعنې په چا کې یو کار نه وي د ځان نه ورپسې دروغ تړي دا دونه عظیمه ګناه ده چې د دې ذکر الله رب العزت د کفر سره بیان کړو کفر سره ذکر کو ملاوي کړو د هغې ذکر یې وکړو قرآن کې الله فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور الله وی تاسو چې دی د بوتانو د ګندګۍ نه د دې شیزونو نه ځان بچ کې ځان وساتئ او وجتنبوا قول الزور تاسو ځان د غلط بیانین او د دروغو نه ځان بچ کې نو دونه د بهتان دونه عظیمه ګناه ده چې د دې ذکر الله رب العزت چې دی د بوتانو د ګندګۍ د کفر او د شرک سره الله تعالی دا ملو کو او هغې تا ته بیان کو او موږ رالګو